بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. سورة بقرہ رنبے سپارہ اور 124 نمبر آیات مبارکہ. اللہ رب العزت دی آیات مبارکہ کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام شان ذکر کی، داغه مقام و مرتبه ذکر کړه. مفسرینو ذکر کړی دي چې يهودو به دا دعوه کوله چې مونږ په دین ابراهیمی باندې یو، او ابراهیم علیه السلام زمون نیکه دی. زکا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے چکم انبیاء راغلی دا د حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آغزوی کم چی اسحاق علیہ السلام دا غپا اولاد کیو دا انبیاء، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کرے. اللہ رب العزت دی یہود تا دا خبر ذکر کئی جتاسو خدا ابراہیم علیہ السلام پا دین باندیے، نو جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دام دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی دی دا دم خبر اومنے کنا پا دم ایمان راوڑے. محترم دا آغین مخ کے مون ذکر کریو یا سو خبر ذکر کری پر انہی درس کے مون ویلیو. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ اور کلچے وہ ازمایو امتحان واغست ابراہیم علیہ السلام نا ربه قل رب بکلمات پسو خبر سرا فاتمهن پس پورک دا خبر اللہ دے ابراہیم علیہ السلام پکم خبرو کہ جی اللہ امتحان اغستے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان کی کامیاب شو. مفسرین ذکر کړی دي بعض کارونه داسې دي چې په مخ د ځمکه باندې لومبې حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کارونه کړی دي، لکه موتا او دارنګ نور کتابونو دا ذکر کړی چړمبې ختنه چې دا لومبې حضرت ابراہیم علیہ السلام دور نه شروع شوی. مہمان نوازی لومبے حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑے دا دارنگی دا نکان واڑکول دا ابراہیم علیہ السلام دور نے شروع شوی. دا کارونه ابراہیم علیہ السلام لومبے کڑی دی دینا مخ کی چابہ نکول.
دارنګي نارینو د پاره بریت واړه کول ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا هم ده تاسو بریت واړه کې او ګيري غټه کې بعض خلک اکثر د خلاف چلیږي کم چې سنت عمل دی بریت واړه کول ګيري غټول بهرحال لومبي حضرت ابراهيم عليه السلام ویخته چې کوم د ګيريو دا سپین شو چې کله یخته سپین شو ابراهيم عليه السلام د الله نه سوال کوي اے الله دا سدي دینه مخ کې یخته سپینې دل نو وی الله رب العزت طرف نو ته جواب ملاويږي چې زما خلیل دا هو عزت او وقار دی سپین دکی د عزت او د وقار نه خلا ابراهيم عليه السلام سوال وکړ یا الله چې دا د عزت او د وقار نه خدم چې بیا نورم سیوا شي نو خدا چې مونږ باز کسانو لک شانتي سپینډ کې راشي نو کوشش کو په طریقې پټو نو عزت او وقار مونږ څه کو پټو وي چې عزت مکمي انا کې دا د عزت نه خدا شریعت کې اجازت ورکړې د حدود لاندې داغه بخیال ساتل کی اجازت ته خیر د کسو کې سرکې ګیرا یادارنګي رنگ ولا بدلی خود شریعت دای کی اصول دی ابا خیال ساتي بہرحال فرمای حضرت ابراہیم علیہ السلام لومبي منبر باندې لومبي خطبه ویلې حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلې لومبي چې قاصد او پیغام والے لګره دي ابراہیم علیہ السلام لومبي قاصد لګلې چاته سوال جواب د پاره لومبي چې تور چلول شوی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلولې دا او فرمای لومبي مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام کړی دي بعضی کارونه زم د شریعت اسم دا د سنت تعلیمات هم دي دارنګي په وبو سره استنجا ځان پاکول په وبو سره دا د ابراهيم عليه السلام لومبي کړی دي او دارنګي کپڑوں کے لباس کی پرتوګه چاول پاجامه چې کوم د پرتوګ ویل کیږي دام ابراهيم عليه السلام وی چلومبي کړی تفاسیر ذکر کړی دي د بکلمات النبی سم مراد دي دا کومه کلماتو چې ابراهيم عليه السلام نه به امتحان واغستې شو او هغه کامیاب شوی مفسرین ذکر کړي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده فرمای دیرش خصلتونه داسې دي چې هغه د شریعت ایسه ده هغه څه شي دی هغه شریعت یو ایسه ده او په دغه دیرشو خصلتونو کې د حضرت ابراهيم عليه السلام امتحان اغسته شوی دی په دا کارونو کې ابراهيم عليه السلام د ټولو خیال ساتلی دی دغه دیرشوانا خصلتونه او صفاتونه دا په ابراهيم عليه السلام کې په کامله توګه باندې موجود حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي پای کې لس خصلتونه قران کې ذکر دي په سورۃ برات کې لس خصلتونه ذکر شوي دي الله فرمایي التائبون العابدون الحامدون دا زین ذکر دي آیات کې دا ذکر شوي دي د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي الله رب العزت پای کې لس صفاتونه د قضیه کې ذکر دي مؤمنان باغی چې توبه کوون کی بئی عبادت کوون کی بئی حمد کوون کی بئی روجی نیون کی بئی او دارنګي رکوع سجده کوون کی بئی او د الله رب العزت د حدود خیال ساتون کی بئی د نیکو کارونو حکم بکئی د بدو نه من کوون کی بئی دا د مؤمنانو صفات الله ذکر کړي او دارنګي فرمای لس خبر داسې دي صفاتونه
چا په سورۃ مؤمنون کې دي او لس خبرې خصلتونه په سورۃ احزاب کې دي دا 10 خصلتونه داسې دي حضرت ابراهیم علیه السلام د دې پوره پاسداری کړو خیال ساتلو نو چې کله د دې خبرو خیال ساتو الله رب العزت په دې امتحان کې دې کامیاب کو الله رب العزت د پیغمبر اعلان وکړو زه تا د پیغمبري در کوم تا به زه امام ګرځوم د خلکو امام به مشر به امام چاته ویل کیږي مشر ته ویل کیږي چې خلک ور شاته اقتدا کوي او با خلک مقتدیانی او امام مخ کی مونږ چې امام مخ کی کړي زموږ مشر الله دې مونږ ته په دې خبره باندې پوهه را نصیب کړي چې کله مونږ د دنیا کارونو کې یا په خپل چاحت کارونو کې کوو بیا د امام نه اورو نه ته مشوره کوو نو سره نه د پوس کوو حالانکه دا زموږ د دنیا او د آخرت د دوانو د مشره صحیح مشره کسي زموږ د ځان پوهه کو دنیا په کارونو کې هم د ځان پوهه کول پکار دي او دا رنګ د آخرت په کارونو کې مونږ امام ګرځولې دي امام د دنیا هم دی ګورې ښا بهرحال بیا فرمای الله رب فرمای وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور کله چې امتحان واغست ابراهیم علیه السلام نا ربه رب خپل رب بکلمات پس خبر سرا فاتمهن پس ابراهیم علیه السلام دغه خبر پورا کړي پاغي باندې پورا عمل کو قال انی نو الله رب العزت انی چې بشک ز جاهلو کا ز جوړوم تعال الناس د ټولو خلقو د پاره اماما امام او پیشوا قال نووی ابراهیم علیه السلام چې کله وتا انعام ملاو شو پنه کو اعمال باندې علماء کرام ذکر کوي بده کې واجبہ نقطه ذکر کوي الله چې ادمر لوی مقام ورکړی دی وې دا سپ باریک خبرو پہچان باندې نه د علم په زیادت باندې نه بلکې د عمل او د کردار په وجه ورکړی دومره لوی مقام دا نه ډیر پوهه او ته معلومات سره ډیر زیاتو عمل عمل خودلې دی کردار ولا خودلې څنګه کردار اختیار کړي هغه ذکر کړی دی داغه په پاداش کې او داغه په انعام کې او د الله رب پیغمبري ورکړي دا پیغمبري د الله چاہت چاہتے ورکی خو هغه چاہتے ورکی چې چا کی څه خصلتو نه کړه نو الله رب فرمای چې ابراهیم علیه السلام د الله نه پدې وخت کې سوال کوي چې الله ما ته خو د پیغمبري راکې او ما ته راکړه خو زما اولاد تم راکې دا پیغمبري لوی مقام دی لوی انعام دی نو الله رب دې طرف نو بیا اعلان کیږي او جواب ملاوي فرمای قال ومن ذریتی او فرمایل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم څوک پیغمبران کی ای کوم څوک انبیا جوړ کی امامان جوړ کی کنه الله فرمای قال نو الله رب العزت لا ینالو نبرسی عهد الظالمین زما وعده ظالمانو ته یعنی خلق پستا په اولاد کی چې کوم نیکان دي صلحا دي او انصاف والدی دا الله د حدود خیال ساتي دا الله د احکامات خیال ساتي او وی پیغمبران مقرروم وګوره کس فقط عن پیغمبر نه کم خلق چې حدود ماتي ظالمان دي دا الله حکم ماتي دا الله دین نه اعتراض کوي خلکو ته پیغمبري نه ملاويږي دا په يهودو باندې یو قسم له اعتراض دی چې يهودو خود شریعت خلاف ورزي کړي وا او وی به چې مونږ د ابراهيم عليه السلام اولاد یو مونږ ته پیغمبري ملاويږي الله وی جنما خو استادو د نیکه سره وعده کړي وا چې هغه چاته پیغمبري ورکوم کم چې د ظلم نزان بچ کی او کم د الله د نافرمانی نزان بچ کی تاسو د الله نافرمانی کوي بیا پیغمبري څنګه ملاويږي الله رب دې تاسو ته په خبرو باندې علم الله نصیب کړي الله فرمایي وې دې ابتلا ابراهيم او امتحان واغست ابراهيم عليه السلام نا ربه خپل رب کلمات پسو خبر سرا
فاتمهن نو پس پورا ک ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر قال انی نو الله رب العزت انی بشک ز جائلک زب جوړوم تعالی الناس د ټولو خلقو د پاره امامن امام او پیشوا پیغمبر قال نوی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ومن ذریتی او زما د اولاد نم څوک پیغمبران جوړ کې الله فرمای قال نوی الله رب العزت چې تا د استا اولاد کې پیغمبرانی ولا ینالو نبرسیدا عهد الظالمین دا زما دا وعده ظالمانو ته بدا نه رسی ظالمانو ته به پیغمبرین ورکوم الله دې موږ تاسو ته دې خبرو باندې عمل نه نصیب کی صحیح عقیده او صحیح نظریه دې الله زموږ نصیب کی او الله دې زموږ تاسو ټولو نیک اعمال نه نصیب کی دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب زمون گناهونه معاف کی ټول امت محمدیه گناهونه معاف کی روا خطاکار سیاکار زمون خطاګانی او زمون غلطه معاف کی رب څومره مسلمانانو فات شوی د مغفرت نصیب کی رب په دې درس باندې مونږ ته استقامت را نصیب کی رب په دې درس کې مونږ ته ناس را نصیب کی داسې مجالس چې د قران درسونه به کیږي رب پای کې بار بار مونږ ته ناس توفیق را نصیب کی کوم مرګري رب ناس دي یا کم سامعین دی اوري رب دا غوی دا اوریدل او د دې مرګرو دا ناس ته خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی زمونږ د ټول نه تراضی شي وصلی الله